अस्सलाम वालेकुम د सुप्रीम कोर्ट محترم چیف جسټس صاحب یو درې کلیپه په سوشل میډیا وایرل دي. یو کې هغه په عدالت کې ویلیو چې زه میډیا نه ګورم. دویمې دا و چې یو تقریب نه پس چا میډیا والا تپوس کوو نو هغه د خولې ته اشاره وکړه او زه به پرې راوستو لکه چې زه بالکل میډیا سره خبرې نه کوم. او درېمې دا چل کړی چې په سپریم کورټ کې د غټو چینلو صحافیانو له اجازت ورکړو یوټیوبران وي صحافیان نه دي اب نه راځي. خو پرون یو عجیبه کارو شو چې کله سپریم کمشنر پنډې چې کمشنر پنډې چې اعتراف وکړو چې مونږه غلا کړې ده په الیکشن مو ډاکا چولې او پای کې الیکشن کمیشن او چیف جسټس صاحب شامل دي او د دې تحقیقات شي او ځان سزا ته تیار یم. دا غي نه پس اچانک چیف جسټس صاحب راغی میډیا ته او د بچا ویلی او بیا اقي یوټیوبرانو لا انټرویو ورکړه کم چې د سره په سپریم کورټ باندې پابندي وا او خپل صفائی پیش کړه. نو بغیر ثبوت کتونه هغه څنګه خپل صفائی پیش کړه؟ دا یو ډېر سوالیه نشان دی. پکار چې د معاملې تحقیقات وشي کمشنر راغوخته پکار دی او دا کیس چیف جسټس صاحب باندې ډایرک الزام دی. نو فل بینچ د جوړ چې خو چیف جسټس پکې نه زه تا ته وایم چې بای یو کس غلا کړی دا او غل وای چې زه به تحقیقات کوم چې ما غلا کړی کو نه ده. دا خو جایزه خبره او د آئین او قانون منافی ده. نو ملک سره خو هر قسمه مذاق شروع دی خو د ادارو چې کم بی قیمت شوي او په خلکو اعتبار د خلکو په اعتبار ختم شو دا ډیر د افسوس خبره ده. ملک چلیږي د ادارو په سر او ادارې هر یو اداره چې دا په دې رژیم چینج نه پس د هغوی په عوام کې اعتماد ډیر کم شوی دی. نو دا بدقسمتي ده. د ملکونه تبعیت دا اولنې نخي چې کله د عوام په خپلو ادارو باندې اعتبار ورک شي د انصاف په ادارو د حفاظت په ادارو د بیوروکراسي په ادارو نو دغه بیا بدقسمتي ده. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. ډېر مشکل حالات دي ځکه چې 25 کروڑو خلکو قسمتونه د داسې خلکو په لاس کې دي چې سړی د هغوی په فیصلو حیران شي چې آیا دوی دا فیصلې په څه بنیادونو کوي. خو سوچ پیو کینو په سوچ کې څه ګناه نشته.